لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز شعر رسېدلی تاسو نیکۍ ته تر دې چې خرج کوي هغې نه چې تاسو خوښوئ. هغه چې خرج کوي تاسو څه شی بس الله تعالی په هغې پوهېږي. د دې درې توجیه کوي. یو لن تبلغوا حقیقت البر، بر ته رسېدی نه شئ، معنا حقیقت یعنی کمال بر. مال کې دوه قسم شیزونه، یو ښه یو بدي. نو ښه شی چې کوم سره ستا محبت یې خرج کړي نو کمال بر ته ورسېږي. نو هغې نه تعبیر کړی په حقیقت البر سره. یا دا مراد دی چې بر نه بر په معنا د ابرار دی، یعنی نشي رسېدل تاسو د ابرار درجې ته، ان تكونوا ابرارا. نو بر مصدر دی، فاعل په معنا راځي ان تكونوا ابرار. او لن تنالوا بر الله، الالف لام عوض دي د مضاف الیه نه. بر الله مراد دی، الف لام حذف شو، دا مضاف الیه حذف شو، اوس کې الف لام راغله. تنالوا بر الله. نو دې توجیه یو دا چې دا بر جنس لپاره دی، جنس کې حقیقت مراد دی، کمال. الف لام جنسي شو. دویم دا الف لام عوض دی مضاف الیه نه. دې دواړو کې بر په خپله مصدري معنا دی. دریم دا چې دا بر په معنا د اسم فاعل دی، بار ابرار معنا. نشر سے بر الله ته، نو بر الله بیا دې څه دا درېمه توجیه کې ثواب و. نشر رسېدلی ثواب ته الله. د اول توجیه کې تنالو معنا تبلغو سره دی، نشر رسېدلی تاسو. او دویم کې ان تنالو نشه حاصلولی تاسو یا نشه کېدلی تاسو، تکونو معنا دی. دریم کې تنالو په خپله معنا نشه حاصلولی. لا اله الا الله. تا تنفقوا مما تحبون حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها. تر دې چې شي نفقه ستاسو دغه مال نو تاسو خوښوئ، ترجیح ورکوئ. تؤثرونها تحبونها یو مطلب. نو ما تحبون کې اموال مراد، مما تحبون ما کې اموال مراد. او محبت سو یعنی ترجیح ورکو. او تنفقوا ما تحبون دلیل دا مطلب نه چې بس یو جید شي خرج کی نو ټول لدی خرج کوي بس ورسې خرج کوي دا غنه نظام. تنفقوا ما تحبون مراد دار استاسو پورا نفقه ردی نشي، پورا صدقه ردی نشي، جید نشي. ما تحبون وانفقوا تكون انفاقكم. از دې پورې مختصر شي. وعن الحسن كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه ولو تمرة داخل في هذه الآية. آیت کې توضیح لپاره قول حسن بصری پیش کړي. هر چا تصدق وکړي الله تعالی رضا لپاره، دا هغه شی چې خوښ اگر چې لګي یعنی جایز شی اگر چې لګي
د آیت کې داخل دی. دا ضروري نه ده چې خامخا ډیر خرج کړي. شی داسې دی چې هغه ورسره محبت کې یعنی جید دی، لږ هم خرج کې دی داخل. شرط دار ابتغاء وجه الله. واسطي ویلي دي الوصول الى البر بانفاق بعض المحاب والى الرب بالتخلي عن الكونين. نیکی تر رسیدل دا هغې سبیل دا دی چې خرج کې بعض محبوب شیزونه، محاب محبوب شیزونه، کوم شی تړه ته ګراني او خرج کې نو بیرته رسیدی شي، دې نه بغیر نه کي. او رب ته رسیدل په دې توري تخلي الکونین نه، یعنې بیزار شي کونین نه. کونین یعنې دواړه جهان، دواړه نه بیزار شي. یعنی بس صرف د الله محبتي او طاعت چې کوم د جنت په نیت نه کوي، د الله محبت په نیت. خلین الکونین دنیا خو خود پرې ښودل، خلین الکونین دا ول. وکر وراق د بل بزرګ تیر شوی ویلي لن تنالوا بري بكم الا بركم باخوانكم. تاسو نشئ رسېدلی بر زما تاسو سره، یعنی دې درجې ته چې تاسو سره احسان وکړم، قابل د احسان نشئ ګرځېدلی زما د احسان، مګر چې تاسو احسان وکړئ خپل وروڼو سره، مسلمانانو سره. الله د احسان قابل بله ګرځي چې مسلمانانو سره احسان کړي. والحاصل انه لا وصول للمطلوب الا باخراج المحبوب. مطلوب تر صحیح نشي کېدی مګر چې محبوب خرج وباسي. عمر بن عبدالعزیز قصه کوي، دا آیت باندې په عجیبه طریقه عمل کړی. انه کان یشتری اعداد السکر، هغه به اخیستې بورۍ د چینو خوږو ګوړو، سکر دی ګوړو ته مخکې ور ګوړې په شکل کې، چینو په شکل، بیا چینو په شکل کې مره وتل، خواږه مراد دي ګوړې چینی. بیا اخیستل عدال عدل جمع بورۍ انډه عدل د اوښ یو طرف باري، هغې مقابل کې عمره بل طرف ته عدل، دواړه عدلین دي. تصدق بها او په تصدق کولو. چا ورته ولې پیسې ولې دې نه ورکوي چې دا ګوړې یې خلکو له ورکوي، لما لا تصدق بثمنه. هغه ویل ان السکر احب الی فاردت ان انفق، دا ګوړه مې خپله خوښې نو خو دې وجې نه صدقه ردیو. ما تنفق من شيء فإن الله به عليم. هو عليم بكل شيء تنفقونه. الله علیم دی پر شی تاسو خرج مجازي کوم بحسبی مطابق. نو ما تنفق من شيء فإن الله به عليم مطلب دا دی الله وداغه الله ته باندې سپورټ نه دی، جزا به ناقص پاتې شي، الله ته پوره معلومات شته نو پوره جزا ورکړي، نو جزا ورکول مقصود. ما تنفق من شيء دې کې من راغلی دی دلته راغلی تا تنفقو مما تحبون، هلته هم راغلی مما. وی اول چې نو تبعیض دپاره دی. وی لقرات عبدالله تفسیر او دلیل د دې قرات عبدالله دی حتی تنفقو بعض ما تحبون. او دا دویم چې دا تبیین بیانیه دی من ای شین کانت الانفاق، تنفقو من شین د هر شی نه چی، طیب تحبونه او خبیث تاکل شي، الله پته رانه جید دی رضا او د هغې مطابق جزا ورکوي، خبیث ته بدی ګڼئ د هغې مطابق په الله تعالی معامله کوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. نو شرط دا نه دی چې سب طیب جید شی مالک ټول خرج کړي، او چې خرج کړي نو دغې نه وي، اگر چې باز دا وي.